سلامونه دوستانو، وختم په خیر. په دې هیله چې ټول به راته روغ یې، جوړ به یې، خوشحاله او ډېر ښه ژوند لري. زما دعاګانې تاسو سره به هر کله وي. دوستانو، نن د چهارشنبه یعنې د بد ورځ ده او څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د اونۍ دغه یوه ورځ تاسو ته وړاندې کیږي ورورولۍ غږ خپرونه. زه ستاسو کوربنه مسکا ساپۍ. نن غواړو چې پر مهم موضوع خبرې وکړو، خو د هر څه نه وړاندې څرنګه چې موږ د پروګرام د پیل کې دا خبره کوو چې موږ ستاسو حال اخلو، ستاسو د سیمې حال اخلو او په دې هیله یو چې تاسو ژوند به ډېر ښه اوسي. دعاګو استو چې تاسو څومره هم ستونزې دي هغه ژر تر ژره حل شي. دوستانو کولی شئ چې تاسو موږ سره کمنټ وکړئ په فیسبوک پاڼه کې، په سونو پښتونخوا کې، او د کمنټ د لارې خپل نظریات موږ سره شریک کړئ چې تاسو په ننني موضوع باندې څه نظریه لري. ارومرو تاسو به هم خبرونه څارئ، پروګرامونه ګورئ، د روانو حالاتو باره کې تاسو خپل هغه معلومات چې دی هغه راغونډوئ. نو نن هم دا د ننني پروګرام چې دا که څه هم تاسو ته معلومه ده زموږ دا پروګرام چې کله راهیسې پیل شوی موږ د روانو وضعیت ترڅنګ ډېری وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په تړاو خبرې اترې کوو، او دا چې د افغانستان او د پاکستان وګړو ترمنځ ښه فضا، ورورولۍ او د دوستۍ چاره جوړه شي او دوی یو بل پر وړاندې چې کوم کرکه، کومه نفرت لري دا ژر تر ژره هواره شي. خو ننني پروګرام هم د ورورولۍ په تړاو دی. اما څرنګه چې تاسو ته روان وضعیت معلومه ده، ګاونډي هېواد د ایران وضعیت ډېره زیاته کړکېچن دی، هلته جګړه روانه ده، شخړه ده د اسراییل او د ایران ترمنځ. نو پروګرام موخه زموږ ورورولۍ ده. موږ غواړو چې په دې پروګرام کې هم د ورورولۍ دپاره خبرې وکړو، خو البته تاسو کې باید داسې ډېرې واوسي چې بیخي پوهیږي نه چې آخر جګړه څه دپاره ده. اسراییل ایران ولې جنګیږي، لامل یې څه دی، څه کیدلی شي، مسله د چیرته نه راپیل شوی ده. نو دوستانو په لنډه کې ډېره زیاته اوږده نه، لنډه تاسو ته معلومات درکوم تر څو چې تاسې خبر نه کولی شئ د پروګرام د لارې د دې جګړې په تړاو معلومات واخلئ چې اسراییل او ایران ولې یو بل سره جنګیږي او دا جګړه به څونه مخ ته ځي. په دې کې به خیر دا خو نه ماته معلومه ده، نه تاسو ته، نه هم بل چاته، یوازې خدای پاک ته چې دا جګړه به پایله څه ولري، آخر به څه کیږي، څوک به پکې بریالی کیږي. خو زموږ دعا هر کله د مسلمانانو دپاره دی، د مسلمان ګاونډي هېواد ایران دپاره دی. خپل ګیلې، نفرتونه، ځینې ستونزې، شخړې چې د افغانانو د ایران ترمنځ دی هغه یو ځای ته مونږ نه نږدو. مونږ راځو نن د ورورولۍ دپاره یوه مهمه اړخ ته بحث کوو، او دا چې څنګه کولی شو کله هم پر یو مسلمان هېواد باندې کفر حمله کوي. کافر غواړي چې واکمن شي او خپل کفر ته چې دی نو لاره پرانیزي او کفر چې دی نو په ټوله نړۍ کې خوره کړي. نو د دې مخنیوي باید څنګه وشي، د دې مخنیوي دپاره به هم خبرې کوو. خو تر ټولو لومړی به غواړم چې تاسو سره لږ د دې د تاریخي هغه شالید چې دی څرنګه د دغو دوو هېوادونو ترمنځ دوستۍ په نفرت او په جګړه کې بدله شوه، دا غواړم چې تاسو سره زه وڅېړم او دا تاسو سره زه بحث وکړم. دوستانو، نو دوستانو داسې نه ده چې اسراییل د پیل راهیسې د ایران دښمن وي، نه، بلکې کله نه چې دویم نړیواله جنګ نه وروسته اسراییل خپل هېواد جوړ کړ او دغه هېواد یې کال 1948 کې جوړ شو. نو د نړۍ د مسلمان هېوادونو کې ایران دویم داسې هېواد ول چې په غیر رسمي، یعنی رسمي نه بلکې انډایرکټلی غیر رسمي بڼه باندې اسراییل وپیژند او رسمیت باندې قبول کړ. او همغه پیل راهیسې چې دی نو د ایران او د اسراییل ترمنځ دوستۍ فضا هم جوړه شوه، ملګرتیا یې ډېره زیاته شوه، ځکه چې ایران اسراییل ته تیل، نفت او دا څیزونه ورکوو او اسراییل بیا ایران ته وسلې ورکولو. د وسلو ترڅنګ ځینې نور مرستې وو چې هغه د استخباراتو په برخه کې وو، یعنې ځینې د دوی کسان چې وو یا پولیس یا د استخباراتو مشر چې وو اسراییل له لورې روزل کېدل، هغوی ته هدایت ورکول کېدل، هغې ته تمرینات ورکول کېده. نو د دوی دوستۍ فضا ډېره زیاته وه. په هغه وخت کې دوستانو په ایران کې د رضا شاه پهلوي حکومت وو. دغه
کس چې دی د دوی کورنۍ چې دی البته په ایران کې د 50 کلونو نه زیات حکومت وکړو او دوی غوښته چې ایران د نړیوالو نورو هېوادونو سره یو ځای اوږه په اوږه سیال شي او غوښتنه یې دا وه چې دا یو آزاد هېواد جوړ شي. تاسو به کولی شئ چې په ګوګل کې ځینې انځورونه هم وګورئ چې څومره هغه وخت ایران کې ازادي ول، خلک یې آزاد ول، ښځې آزاد ول. بیا داسې وشو چې دغه 50 کاله چې تیر شو، په دغه 50 کلونو کې دا دواړه هېوادونه یعنی اسراییل او ایران یو بل سره ډیره زیاته نږدې شوه، ملګرتیا یې ډیره زیاته شوه. ان دا چې د اسراییل ډیرې کسان چې وو کارکوونکي، البته هغه په ایران کې دنده درلوده، په ایران کې به بلډینګونه جوړول، په ایران کې به تاسیسات جوړول، په هره برخه کې به د ایران مرسته کېده او ایران هم خپل تیل چې دی شاوخوا 10 نه واخله تر 40 فیصدو پورې یا سلنه د تیل چې دی اسراییل ته به صادر کول. نو د دغو دوو هېوادونو ترمنځ د دوستۍ فضا ډیره زیاته وه. بیا چې کله د ایران ځینې مذهبپال کسان چې وو یعنی مذهبي کسان چې وو هغه ودرېده د رژیم پر وړاندې او دغه رژیم وویل چې موږ ته د منلو وړ نه دی. دوی چې کله ټول سره یو ځای شو او د پهلوي حکومت غوښتل چې دا نسکور کړي، ړنګ کړي، نو دا کال 1989 کال ول چې ټول سره یو ځای شول او د پهلوي حکومت ړنګ شو او دغه حکومت خمیني ته ترلاسه شوه، یعنی آیت الله خمیني چې بیا په ایران کې حکومت وکړو. خو هغه چې کله خپل حکومت پیل کړو د خلکو څخه پوښتنه هم وکړه چې تاسو څرنګه حکومت غواړئ. هغه وخت کې د ایران ډیری خلک غوښتل چې اسلامي نظام جوړ شي په ایران کې، او همدا یو ستر لامل و چې په ایران کې بیا اسلامي جمهوریت چې دی نو هغه پیل شو. او دغه اسلامي جمهوریت پیلېدو سره اسرائیل د خمیني حکومت په رسمیت ونه پیژنده، یعنی قبول یې نه کړو. ظاهره خبر ده یهود خلک دي، هغوی د اسلام او د مسلمانانو پر ضد دي. تاسو ګورئ د فلسطین د غزه وضعیت. خیر زه نور اړخ ته نه ځم ځکه بیا زموږ د پروګرام موضوع بل اړخ ته ځي. په دې پروګرام کې بیا وروسته زموږ سره قدرمن ميلمه به هم وي، هغوی به خپل نظر شریکوي البته د ویډیو د لارې، نو تاسو د هغوی نظریه هم اخیستلی شئ. نو دلته چې کله د اسرائیل او ایران ترمنځ دغه یو لنډه شان وړه شان شخړه وه چې هغه رسمیت ونه پیژنده، نو آیت الله خمیني هم د اسرائیل کوم حکومت چې دی هغه هم د پیژندلو څخه ډډه وکړه، ویل چې زه هم ستا حکومت نه پیژنم. نو بیا د دغو دوو هېوادونو ترمنځ ځینې نفرتونه جوړ شول. دا یو کال پورې دوام وکړ چې بیا پس له هغې کله چې ایران عراق سره په شخړه کې شوه، په جګړه کې شوه. تاسې تاریخ په اوږدو کې که لاړ شئ معلومات واخلئ، د عراق او د ایران ډیره زیاته لویه جګړه شوې وه. البته انقلاب وه په ایران کې چې عراق د صدام حسین په وخت کې پر ایران جګړه وکړه، پر ایران برید وکړ. نو په دغه وخت کې اسرائیل نه غوښتل چې عراق وګټي، ځکه چې هغه وخت کې د ایران نه زیات غټه خطره اسرائیل لپاره عراق وه. نو اسرائیل څه وکړو؟ د ایران سره مرسته وکړو، خپل وسلې ولېږلې، خپل ټانکونه ولېږل، خپل میزایلونه ولېږل، او ویل کېږي چې په سلهاو په سلګونو میزایلونه د اسرائیل لوري ایران ته لیږدول شوی ول. ایران هم هغه وخت دومره زیاته مضبوطه نه وه د خپل پوځي برخې له لحاظ سره، او دومره ورسره وسلې هم نه وه. نو په هغه وخت کې ایران ته د اسرائیلو ډیره زیاته مرسته پکار وه. نو اسرائیل هم مرسته وکړله، غوښتل چې دا موږ سره مل شي تر څو چې پر عراق باندې موږ قابض ووسو. همدا وه چې په یو کال کې بیا کال 1980 کې و چې بدلته کله دا مرسته ورسره کوي، نو دغه دوستۍ بیا دوباره جوړیږي. خو دا دوستۍ ډیر لنډ مودې دپاره ول. بیرته چې کله پر لبنان باندې پر شیعګانو باندې ظلمونه جوړیږي، نو دلته بیا ایران چې دی نو د شیعګانو د مرستې دپاره خپل پوځ لیږي او دلته بیا سره شخړه جوړیږي د اسرائیل سره. دوستانو دغه موده کې چې دغه شخړې هم و، ایران هڅه کوله چې خپل اټومي تاسیسات جوړ کړي، یعنی اټم بم چې ورته ویل کېږي، خپل اټومي هغه کوم انرژۍ چې دی دې ته پرمختګ ورکړي، خپل هڅې دوامداره ساتلی ول. خو ځکه چې په هغه وختونو کې ډېر ترقي یافته وخت نه و، د ټکنالوژۍ وخت نه و، او حکومت هم د مذهبي ګوندونو یا د مذهبي خلکو نو هغه وخت دومره انرژي یا هستوي یا اټومي انرژي ته دومره پاملرنه نه کېدله. اما دا
د 1950 نه وروسته دغه یو پیل شوی و، دې ته یو فکر یو نظریه جوړ شوی و. خو کال 2002 کې چې کله ټولو نړیوالو ادارو ته معلومات رسیږي چې ایران په خپل بېلابېلو سیمو کې خپل اټومي انرژۍ ته پرمختګ ورکوي، کار کوي لګیا دی، نو ډېرې هېوادونه چې په هغو هېوادونو کې اسراییل امریکا ته ډېره زیاته راځي، بریتانیا هم راځي. دغه ټول هېوادونه چې دي نو دوی د ایران پر ضد ودرېدل او دوی غوښتنه وکړه چې باید ایران داسې معاهده لاسلیک کړي چې د هغې پر اساس باید ایران خپل دغه ګامونه ودروي. خو ایران په وار په پټه خپل کار ته دوام ورکړل او دوی ته دغه ډاډګیرنه ورکړو چې دا د دپاره نه ده، بلکې موږ خپل د نورو وسیلو دپاره دې څخه کار اخلو په ډېر لږو مقدار کې. خو نړیواله اداره یا ملګرو ملتونو له لورې هم څو ځلې ایران ته ویل شوی و چې تاسو موږ ته پوره په بشپړه توګه باندې معلومات نه ورکوئ. نو همدا لامل و چې پر ایران باندې بندیزونه هم ډېره زیاته شوی وه او ان دا چې تر دې دمه پورې بندیزونه دي. او کال 2015 کې یعنې روان کال کې هم یوه څېړنه ښکاره کوي چې د ایران انرژي یا هم اټومي انرژي چې دا د 80% پورې پرمختګ کړی دی او دې دپاره دوی د یورانیم څخه ډېره زیاته کار اخلي. نو دا یو لامل و چې امریکا، اسراییل او بریتانیا دغه هېوادونه نه غواړي چې ایران اټومي طاقت جوړ شي یا هم خپل اټوم ته وده ورکړي، ځکه چې د دوی اندېښنه هم دا ده چې که چیرې ایران سره اټومي وسلې پیدا کیږي نو دوی موږ باندې برید کولی شي او دا موږ دپاره ډېره زیاته خطره ده. او بیا اسراییل ته تر ټولو خطره دا ده چې د ایران واکمنان تاسې به هم لیدلی وي چې د غزې دپاره، د فلسطین دپاره او د نورو شخړو دپاره په وار دا خبره کوي چې موږ به تاسو نه پرېږدو. نو دې دپاره اوس د اسراییل پوره کوشش همدا ده چې باید د دې مخه ونیولی شي او ایران ته اجازه ورنه کړي چې دا خپل اټومي هغه کوم تاسیسات چې دی یا هغه کوم پرمختګونه چې دي هغوی ته دوام ورکړي. تاسو بیا وکتئ چې په دغه جون 14 د اسراییل لوري پر ایران بریدونه څومره سخت او تر دې دمه پورې اوس هم روان دی. پر بېلابېلو ودانیو چې بریدونه کړي دي، ان د دوی پر رسمي هغه کوم ادارې چې دي په هغو باندې بریدونه شوي دي. هم د تېره ورځ موږ ته معلومات ورسېده چې اسراییل په ډاډه زړه باندې او ډاډه غږ باندې دا ویلی چې موږ به د ایران پر هغو دولتي ادارو هم برید کوو. او تاسو دا هم معلومات لرئ چې څومره ستر شخصیات د ایران وژل شوي دي. خیر ایران هم چې په خوله پاتې نه شوه، ایران هم خپلې هغه حملې ته یا هم خپل هغه بریدونو ته دوام ورکړی دی. خو څومره حده پورې چې بیا ایران ته زیان رسېدلی، دومره حده پورې اسراییل ته زیان نه دی رسېدلی. اوس راځو دوستانو په دې باندې غږیږو چې نور د امریکا په څېر هېوادونه کولی شي ځان ته اټوم جوړ کړي، خو ایران او دا نور هېوادونه چې دي دوی نشي کولی. دغه یو خطره اسراییل ته دا دی چې یو خو دا په موږ باندې حمله کوي یا هم بل کوم هېواد ته به دا وسلې ورکوي یا هم دریم دا علت دی که دا کار پیل کړي ځینې نور مسلمان هېوادونه چې پاتې دي هغوی به هم د اټومي وسلو ته لاسرسي لري او بیا به موږ سوپر پاور کېدلی نه شو، زموږ به غوښتنې په نړۍ کې نه پوره کیږي. راځو دې ته دوستانو چې اوس په داسې حالت کې ګاونډي هېوادونو ته څه کول پکار دی؟ ستاسو په نظر کامنټ کې لیکلی شئ چې ګاونډي هېوادونه باید څه وکړي. د ایران بېلابېل ګاونډي هېوادونه دي، افغانستان هم راځي، پاکستان هم راځي، ورته نږدې عراق راځي، ورته نږدې بیا اذربایجان او تاجکستان او ځینې نور ترکیه هم ځینې نږدېوالی لري ورسره. دا باید څرنګه وشي یا مسلمان هېوادونه باید څرنګه د خپل مسلمان هېواد سره ملاتړي واوسي یا خپل ملاتړ وښیي؟ دې دپاره باید څه وشي؟ څرنګه موږ کولی شو؟ ښه دا په بېلابېلو برخو کې کېدلی شي. زه به خپل نظریه لږه وروسته شریکه کوم. اوس موږ سره زموږ ډېر قدرمن مېلمه حضرت یوسف چې د وحدت نیوز سره کار کوي او ترڅنګ یې شنونکی هم دی په دغو مهمو اساسو خبرو باندې هغوی ډېر زیات عبور لري، معلومات لري. د هغو څخه به معلومات هم اخلو. لومړی به ورته پروګرام کې هر کله وایم شکر دی چې دوی موږ سره خپل نظریه د ویډیو د لارې شریکه کړې. حضرت یوسف صاحب څخه به زما پوښتنه همدا وي چې لومړی د ایران او اسراییل دونه نږدې او ملګرتیا ول اوس شخړې ته بدل شو، د دې باره کې تاسو څه وینا لرئ؟ ډیره مننه مسکا. تر څو پورې چې ستاسو د دغه لومړی کمې پوښتنې تعلق دی چې ایران او اسراییل په خپل منځ کې اتحادیان یو ملګري یو په شروع کې، نو بیا د دوی دغه تعلقات یا دغه اړیکې څنګه په تاو تریخوالي او جنګ کې بدلې شوې او تر دې چې اوس په یو بل باندې حملې وکړي. د دغه
حملې لومړیوالی چې و هغه ظاهره ده چې اسراییلو کړی و. د تېرې جمعې په سهار باندې په ایران باندې هغوی حمله کړې وه چې پکې د ایران فوجي قیادت او ساینسدانان په نښه کړي وو. دغه چې کوم موجوده صورتحال دی نو د دې د ټولو نه لویه چې کومه وجه کیدی شي او یا د تاو تریخوالي چې کوم سبب دی نو هغه ایران نه بلکې اسراییل دی. اسراییل په تیرو څو کلونو کې نه صرف دا چې په ایران باندې دغه لومړی حمله وکړه، که تاسو ته یاد وي نو تیر کال اسراییلو په دمشق کې د شام په دارالحکومت دمشق کې هلته کې د ایران په سفارتي تنصیباتو باندې حمله کړې وه چې په هغې کې هم یو شمېر مرګ ژوبله اوښتې وه. اسرایلي چې کوم فضاییه وه نو هغې هلته کې حمله کړې وه. په دغه کې د ایران چې کومه سفارتي عمله وه هغې ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همدغه شانتې کې تیر کال یوه بله پیښه چې وه نو هغه د حماس مشر چې و سیاسي اسماعیل هنیا هغه د ایران چې کوم موجوده صدر دی مسعود پزشکیان هغه د حلف اخیستو په دستوره کې هغه چې کله هلته کې موجود نو اسراییل په هغه وخت کې هم یوه حمله کړې وه چې پکې اسماعیل هنیا شهید شوی او بیا د هغې نه پس ایران د رد عمل په طور باندې په اسراییلو باندې جوابي کاروایی کړې وه، جوابي حمله یې کړې وه چې دغه شانتې کې دغه سلسله تر دې وخته پورې روانه ده. د موجوده چې کوم د تاوتریخوالی دی نو د اسراییلو چې کوم وزیر اعظم دی بنیامین نتنیاهو نو د هغه وینا ده چې دغه حمله هغه د دې لپاره کړې ده چې تر څو ایران د اټمي چې کوم پروګرام دی د هغې مخه ونیولی شي او دغه شانتې کې ایران اټم بم جوړ نه کړی شي، ځکه چې د هغه په وینا باندې د اسراییلو د سلامتۍ دپاره یوه خطره ده. خو د چې کوم بنیامین نتنیاهو دی د هغه دغه څرګندونې بې جوازه او بې دلیله ځکه دي چې ایران یوازینی ملک نه دی چې د هغوی د دغه اټمي قوت جوړېدو دا وخت کوشش کوي، څنګه چې اسراییلو ته د خپلې دفاع کولو حق ترلاسه دی همدغه شانتې کې حق ظاهره ده چې ایران ته هم ترلاسه دی. نو د اسراییلو دغه حمله بې جوازه ده او یو جاریت دی د کم په جواب کې چې د ایران لخوا په اسراییلو باندې دغه شانتې کې حملې روانې دي تر څو پورې چې دغه خبره ده چې دوی په خپل منځ کې په یو وخت کې ملګري وو. نو هغه تاسو د اتیا د لسیزې نه وړاندې خبره کوئ، شاید په هغه وخت کې ایران او اسراییل په خپل منځ کې ښه اتحادیان وو. ایران به اسراییل ته په دغه وخت کې تیل درآمد کول او د دې په جواب کې به اسراییلو د ګاوندي ملکونو خلاف چې کوم جنګ خصوصي طور عراق چې و د هغې خلاف به وسلې ورکولې ایران ته او دغه شانتې کې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات وو. خو بیا چې په 1979 کې کوم په ایران کې کوم انقلاب رالی نو د هغې نه پس د دواړو ملکونو تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شول. دغه شانتې کې په فلسطین باندې چې کوم جاریت کوي اسراییل د هغې هم ایران په کلکه باندې مخالفت کوي او دغه شانتې کې په چې کوم حوثي باغیان دي او د حماس ډله ده د هغې هم ایران په ښکاره باندې مرسته کوي چې دغه پراکسیز دي او دا د اسراییلو خلاف جنګیږي او اسراییل هم د دغه ډلو خلاف او د ایرانی
اهدافو خلاف وخت په وخت باندې دغه شانتي کې حملې کوي او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی تر دې مهاله روان دی چې دواړه ملکونه په یو بل باندې مسلسل میزایلي حملې کوي او د یو بل اهداف په نښه کوي. ډیره زیاته مننه کوم سر. که دې ته تاسو خپل نظریه شریکه کوئ چې که خدای مکړه دا شخړه دا جګړه زیاته شي او دلته خدای مکړه چې که ایران ماته وخوري دا به پر خطه کې څومره منفي اغیز لري؟ ایران که هر څو یو د اسراییلو په مقابل کې په وسایلو باندې کم وسایل لرونکی ملک دی، خو بهرحال د هغې د ماتې خوړلو امکان ډیر کم دی. خو بهرحال که چرې دغسې کم امکان رامخې ته شي نو دا به په خصوصي طور باندې د اسلامي ملکونو دپاره یوه اجتماعي ماتې په عملي طور باندې ځکه وي چې اسراییل دا وخت حد نه پیژني. هغوی په لبنان باندې حملې کړي دي، په شام باندې حملې کړي دي، فلسطین هغوی تس نس کړی دی. هلته کې د 54,000 نه زیات فلسطینیان تر دې وخته پورې شهیدان کړي دي، د 100,000 نه زیات زخمیان دي. حوثي باغیان چې دي هغه هم د هغوی نه خلاص نه دي. نو داسې یو ځای نشته دی چې اسراییل په هغې باندې په خپل ګاونډ کې حملې نه وي کړي. اسراییل دا وخت مثال د یو خونړي ځناور دی او هغې په هر چا باندې ورټوپ وهي، حملې پې کوي او چې وګوري چې دغه ملک ګینې د دې د دغه حملو جواب نشي کولی نو نور هم زړه ورکېږي. د فلسطین په صورت کې موږ د دې مثال ورکولی شو چې هلته کې خو مزاحمت تقریبا د نش برابر دی، خو د دې باوجود هم د اسراییلو د خوا په فلسطینیانو بېوسلي او مظلومو فلسطینیانو باندې دغسې حملې روانې دي. د هغوی د وینې دا وخت هېڅ قیمت نشته دی. نو د ایران ګټه او د هغې بیلات دا وخت د ټول اسلامي امت د ګټې او بیلات په تور دي. خو انشاءالله چې خدای ته منظوره وي نو ایران به په دې د اسرائیلي جاریت مخې ته کامیابیږي هم او اسرائیل به په خپل دغه جاریت باندې ستومانه کیږي انشاءالله. ډېر زیاته مننه، ډېر ښه معلومات. څه نظر دی ستاسو سر چې ګاونډي هېوادونه څنګه کولی شي د خپل ګاونډي او مسلمان هېواد سره ملاتړي واوسي او څرنګه په کومه طریقه باندې خپل ملاتړ ښودلی شي؟ مسکا، ستاسو چې کومه د سیمه ییزو ملکونو د مرستې د ارزښت او اهمیت په اړه باندې پوښتنه ده، نو مختلفو ملکونو په دې د اسرائیل لخوا په ایران د حملې نه پس په خپلو بیانونو کې په ډاګه کړې ده چې هغوی د اسرائیل او ایران ترمنځ په دغه جنگ کې تاوتریخوالی او اضافه نه غواړي. دغه ملکونو په خپلو مختلفو بیانونو کې په ایران او اسرائیل باندې د تحمل او د صبر کولو نه د کار اخیستو غږ کړی دی. د ایران چې کوم اټومي پروګرام دی د هغې په حواله باندې د مذاکراتو کولو دپاره ویناګانې کړي دي. ایران او اسرائیل دواړو ته د مذاکراتو د لارې د ستونزې په حل کولو باندې زور راوړی دی او دا خبره په بیا کړې ده چې اسرائیل دی د جاریت نه لاس واخلي او دواړه ملکونه دی خپله دغه ستونزه په پرامنه طور باندې د مذاکراتو د لارې حل کړي. خو چونکې دا وخت دا خبره په ډاګه ده چې اسرائیل یو جاري ملک دی، جاریت یې کړی دی په ایران باندې، نو په نږدې راتلونکي کې داسې نه ښکاري چې دغه تاوتریخوالی به داسې په اسانه باندې ختم شي، ځکه چې د اسرائیلو په حمله کې
د ایران ټول چې کوم عسکري قیادت دی هغه د منځه وړل شوی دی. د هغې په ګڼ شمېر کې ساینسدانان شهیدان کړی شوي، فوجي مشران، انټیلیجنس مشران، دغه ټول په دغه کې په هدف کړی شوي او شهیدان کړی شوي. دا وخت په ایران کې د اسراییلو خلاف سخته غم او غوسه ده او همدغه سبب دی چې وخت په وخت د ایران لخوا په اسراییلو باندې میزایلي حملې کیږي. په دې حملو دوران کې تیر ورځ چې کوم د اسراییلو قانون ساز اسمبلی وه په هغې کې په خصوصي طور باندې د پاکستان د تشکر نارې اوچتې کړی شوې، د پاکستان شکریه ادا کړی شوه. پاکستان چې کوم سیول قیادت دی نو هغې په خپلو بیانونو کې د ایران د مرستې لوس کړی دی، خو ظاهره خبره ده چې دغې مرستې به هم یو که هر څو پاکستانی چارواکي وایي چې هر قسمه مرستې ته هغوی تیار دي، خو د دغه مرستې به هم یو حد وي، ځکه چې نیغ په نیغه باندې د ایران دپاره دا وخت څوک جنګ ته نشي وردنګلی. خو بل اړخته یوه خطره ده هم د کچرې امریکا چې د اسراییلو ملاتړ کوونکی ملک دی، که هغوی چېرته په دې جنګ کې شامل شي نو د دې د عالمي امن او سلامتۍ دپاره خطرناکې نتیجې راوتلی شي او دغه شانتې کې نړیوال امن په داو باندې لګېدلی شي. مننه کوم سر، ډېر ښه معلومات او دا چې تاسو موږ ته خپل مهم وخت ورکړ، ډېره زیاته مننه د نظر نه مو هم. کوربنه حضرت یوسف موږ سره خپل نظریه د ویډیو د لارې شریک چې دوی د وحدت نیوز سره کار کوي، شنونکی او خبریال دی. قدرمن دوستانو، یو خبره به تل یاد ساتو چې څنګه نن په یو چا باندې سختي راغلې ده، په یو هیواد باندې جنگ روان دی، دا د دې معنا نه ده چې دا جنگ یوازې دې دپاره دی، بلکې دا سیمه کې دی، دا سیمه کې شته، دا خطې ته زیان دی او ترڅنګ یې دویم ټارګټ به تاسې یا مونږ کېدلی شو. نو په داسې وخت کې پکار ده چې مسلمان هیوادونه لاس په لاس شي، اوږه ورکړي او خپل د ګاونډي هیواد سره مرسته وکړي. څرنګه چې تاسې دا تاریخچه وکته چې اسراییل د ایران مرسته کولو او ملګري ول څرنګه دښمن ته بدل شو، هیڅ معلومات نشته چې بیا کله داسې کیږي. او دا خو ښکاره خبره ده چې کافر د مسلمان کله هم مرستندوی نشي کېدلی او نه هم ملاتړي کېدلی شي. همدا مونږ باید خپل یو بل ته لاس ورکړو. هغه شخصي شخړې، ځینې ګیلې جګړې هغه په خپل ځای دی، هغه مونږ نه یو هیر کړی. لکه ډېری افغانانو ته چې زه دا خبره کوم هغوی خپله ګیله څرګندوي چې ایران کې زمونږ د ګاونډیان د کډوالو سره څه ظلمونه کیږي. دا خبره سل په سله ده، دا د زغم وړ نه دی، خو دا اوس نړیواله مسله ده، دا اوس په مجموعي توګه باندې یوه سیاسي مسله ده، یوه جګړه ده د کفر پر وړاندې. او ظالم څوک دی او کوم کس چې برید کړی دی هغه څوک دی؟ هغه داسې یو حکومت دی چې یوازې ایران نه بلکې همدا مهال کوم کسانو سره ظلم نه کوي. پر فلسطین، غزه، مسلمانان چې بیخي بې واکه دي، د سر یوسف خبره چې هغه خو مظلوم خلک دي، هغه خو نه وسلې لري، هغوی آرام نه پرېږدي. انده چې کوم مرستې هغوی دپاره راځي، کوم بل هیوادونه چې د خوراکي توکې ورته لیږي په هغو باندې ان برید کوي، یعنې نه پرېږدي چې دوی خوړه هم وخوري، ماشومان وژل کېږي. نو داسې یو حکومت چې بیا زموږ ګاونډي حکومت باندې یا ګاونډي هیواد باندې برید کوي، په داسې وخت کې باید موږ ټول سره یو ځای شو او د بل لاس پرې نه ږدو، ځکه چې بې اتفاقي اصل یوه وجه ده چې دا انسان د منځه او د هیواد د ناکامۍ سبب ګرځي. کله هم چې هیواد او د هیواد ګیر چاپیر خلک چې ورته نږدې دي دوی سره یو ځای نشي، اتفاق نه کړي، د اتفاق لاس وړاندې نه کړي، د ورورولۍ لاس وړاندې نه کړي، دوستۍ ته لاس وړاندې نه کړي، دا ډیره زیاته سخته ده. په داسې حالت کې نور هیوادونه د بیلابیلو طریقو د لارې د خپل ګاونډي هیواد مرسته کولی شي. هغه سیاسي مرستې هم دي، یعنې په سیاسي کچه باندې پکار دی چې د ایران اوس مهال مرسته وشي، غږ پورته شي. هغه هیوادونه چې د نورو هیوادونو سره مرسته لري په نړیواله کچه باندې غږ باید وشي چې دا جګړه دې ودرول شي. په اقتصادي بڼه باندې که وګورو پر ایران باندې برید د ایران ډیر زیات تاوان شوی دی د مهال، اقتصادي بڼه باندې ورته ډیره زیاته تاوان رسېدلی ده. نو اقتصادي مرسته کول پکار دی د مهال. هغه هیوادونه چې کولی شي مرسته وکړي هغوی باید ځان شاته نه کړي، ځکه دا سبا پر تاسو باندې هم راتللی شي او یا کېدونکی دی، امکان لري چې دا وشي. نو د دې دپاره باید مرسته وشي. ترڅنګ یې
باید ورسره اجتماعي مرسته وشي. اجتماعي مرسته دپاره باید غږ وشي، غږونه پورته شي په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو رسنیو کې، څو دوی ځان یوازې فکر ونه کړي. د دوی روحیه باید پورته شي، دوی ته باید داسې احساس ورکړل شي چې ته یوازې نه یې، موږ در سره یو، او د نفرت څخه باید ډډه وکړلی شي، ځکه چې همدا نفرت انسان ختموي. چې کله تاسو نن پر یو چا باندې خپل نفرت خوروئ، نفرت ښیي، نو دا نفرت اصل کې سبا ورځ پر موږ باندې هم راتلونکی کېدی شي. تاسو به کتلی شئ چې کله ایران پر اسراییل باندې برید وکړ، څومره ډېر مسلمانان خوشحاله شو. د مسلمانانو په څیره یو خاص مسکا و. دا مسکا د جنگ دپاره نه وه، دا مسکا د بمونو د غورځېدو دپاره نه وه، بلکې دا مسکا د یو ظلم او یو ظالم ته سزا ورکولو دپاره وه. چې کله هغه ظالم د مظلوم دپاره بیخي فکر نه کوي او مظلوم فلسطینیانو باندې دومره ډېر ظلمونه کېده او خپل بمونه به بیا هم اچوله، نو همدا ټول مسلمانان هغې سره غمجن شو. د یو کال نه زیات وخت کېږي چې خلک لګیا دي خپل هغه مظاهرې کوي، که هغه امریکا کې دی، که لندن کې دی، که په فرانسې کې شته، که په ترکیه شوه، که په پاکستان شو، که په افغانستان شو، که په هر هېواد تاسې وګورئ خلک د غزې او فلسطین دپاره راپاڅېدلی او د اسراییل پر ضد جنګېږي. نو کله چې ایران پر اسراییل باندې برید وکړه، که څه هم دا غچ اخیستونکی برید و، د خپل خاورې دپاره برید و، خو هغه هېوادونه چې ډېر بغض سره ژوند کاوه او د اسراییل د بربریت نه منله، نو هغوی دپاره یو ډېره زیاته لویه مسکا وه، خوشحالي وه ورته. نو موږ جګړه نه غواړو، په یو ځای کې جګړه نه غواړو، خو ظالم ته سبق ورکول هرومرو خبره ده او اړینه خبره ده. کله هم ظالم باید دا احساس ونه کړي چې زه سوپر پاور یم او زه هر څه کولی شم، ځکه که ظالم څومره هم طاقتور شي نو مظلوم ته دومره زیان رسیږي. او د دنیا فنا کېدلو، د دنیا ختمېدلو لامل هم دا ده چې ظالم زورور کېږي او مظلوم نور هم دب کېږي. نو راځئ چې موږ خپل ګاونډي هېواد یوازې نږدو، یوازې پرې نږدو، خپل څومره هم چې ملاتړ کېدلی شي ورته وړاندې کړو، او ترڅنګ یې د نفرتي خبرو څخه موږ باید په داسې وخت کې ډډه وکړو. بله دا چې ګیر چاپېر ګاونډي هېوادونه باید په داسې وخت کې ځای ورکړي ایرانیانو ته، ځکه چې ایرانیان یریږي د تښتېدو په حال کې دي. ظاهر خبر ده چې په یو هېواد کې جنګ جګړه وي، د هجرت لاره غوره لاره ده او بهترینه فیصله ده. نو چې کله هغوی هجرت کوي، که تاسو ورته دروازې وتړئ، دروازې بندې کړئ، ځکه چې څنګه چې مصر د غزې او د فلسطین خلکو د خپل دروازې خپل پوله وتړله، دا کار په کار نه دی چې موږ وکړو. موږ باید ورورولۍ څخه کار واخلو او دوی ته باید ځای ورکړو، څو چې د دوی هېواد بیرته امن کېږي، بیرته آرام کېږي. نو دا هغه وخت دی چې که نن پر یو چا سبا پر ما کېدلی شي. دې دپاره باید هرومرو خپل ګامونه پورته شي او پاکستان خپل پوره هغه برخه لوبوي. تاسو یو څو ورځې مخکې بلکې فکر کوم 13 ورځ و، 2 ورځې وړاندې و، فکر کوم چې د ایران چې کوم پرزیدنټ و هغه په وار بیا هم دا خبره کوله چې تشکر پاکستان څخه تشکري ورته وکړله. او دغه خبره ده چې کله یو هېواد د بل هېواد دپاره کار کوي، د بل هېواد دپاره مرسته کوي، نو هېواد ته پکار دی چې هغه منندویه واوسي، خپله جذبه باید وښیي چې په سختو حالاتو کې مرسته کړې ده. نو دوستانو، د تاریخ په اوږدو کې تاسو ته معلومات وشوه چې څرنګه ایران او اسراییل یو بل سره دوست وو او دوستۍ بیا څرنګه په دښمنۍ بدل شو. نو همدې نه تاسو ته یو ډېر ښه سبق ترلاسه کیږي چې کافر کله هم د مسلمان دوست نه کیږي، باید د مسلمان کله هم د کافر دپاره پرې نه ښودلی شي، ځکه نن به د سیاسي لاملونو له کبله، د سیاسي مفاداتو لپاره به تاسو سره مرسته کوي، خو سبا ورځ چې کله خپله ګټه رسیږي نو بیا پر تاسو باندې وار هم ډېر زیات خراب کوي. نو دا زموږ د نن ورځې پروګرام. راتلونکې اونۍ به بیا هم نوې موضوع سره تاسو ته وړاندې کیږو. تاسو خپل کامنټونه کولی شئ، خپل نظریات شریکولی شئ او خپل نظریاتو کې خپل وړاندیزونه تاسو ووایاست چې کوم وړاندیزونه ستاسو دي او څرنګه کولی شئ تاسو چې په دې برخه کې مرسته وکړئ او څه پیغامونه لري تاسو ایران ته چې هغوی څومره ډاډګیرنه حاصله کړي خپل ګیر چاپېر نږدې خلکو څخه، د مسلمانانو څخه. دلته به هېوادونه هم پرېږدو، مسلمانانو څخه به څومره دوی دپاره ملاتړي یا ملاتړ اعلانیږي. او یو څیز ته به تاسو په آخر کې لنډه ویل غواړم چې تاسو به پام کړی وي چې اسراییل کله برید وکړو، په وار دا خبره کول چې ایرانیانو راځئ زه تاسو سره ودرېږم، تاسو ماته معلومه ده چې ستاسو حکومت پر تاسو باندې سختي کوي، راځئ چې دا رژیم بدل کړو. نو دې ته تاسو وګورئ چې دا هم یو رقم تبلیغ دی
هغه په هر هیواد کې خوشحال کس هم شته، خفه کس هم شته. لکه څنګه که تاسو د مهال په افغانستان کې وګورئ، ځینې خلک چې دی نو طالبان غواړي، ځینې خلک چې دی پخواني جمهوریت غواړي، ډېری خلک البته جمهوریت غواړي، یا ډېری خلک کېدای شي چې دا حکومت غواړي. نو دواړه حتما په یو هیواد کې وي. پاکستان کې هم تاسو وګورئ تیر حکومت والا کسان پکې شته، اوسني حکومت کسان شته، د حکومت خلاف مخالف کسان هم پکې دي. نو دغه رقم په ایران کې هم شته. نو د داسې جګړو څخه بیا دښمن د داسې حالاتو څخه ګټه پورته کوي، او کوم کسان چې لږ خپل حکومت سره خفه وي، د حکومت نه ګیلمن وي، نو دښمن غواړي چې د دې نه فرصت واخلي او دې نه ګټه پورته کړي. نو همداسې موږ د اسراییل له لورې پیشنهادونه موږ وکړ ایرانیانو ته. نو اوس نه پوهېږو چې هغه ایرانیان که دلته اوس نفرت جوړوي او هغه ایرانیان غواړي چې د اسراییل سره مرسته وکړي، دا اصلا هغوی ځان دپاره او خپل راتلونکي دپاره یو ډېر غټ تاوان ګوري. نو همدې سره زموږ پروګرام پای ته رسیږي. بیا هم خپل ډېر زیات خیال وساتئ، مثبت اوسئ او د ښېګړې دپاره کار وکړئ.